السلام علیکم دوستانو، امید درم نکوم چې ټول به خیر سره. دوستانو دا سمارټ واچ څنګه استعمالیږي، د دې طریقه کار څه دی او د دې مکمل طریقه څنګه ده، دا کولاویږي څنګه، د دې چارجینګ طریقه څه ده او په دې کې څه فنکشنې دي، ټولې به نن تاسو سره مونږ ډسمس کوو. برای مهرباني چې کوم زما خواږه ملګري نوي وي زما په چینل باندې، نو هغه لازمي زما چینل لومړنی سبسکرایب کړئ، ولې چې زه ښې ویډیوګانې به ستاسو دپاره راوړم. نو د ټولو نه مخکې مونږ د دې ډبي کولاوو، دا بکس کولاوو چې په دې کې دا سمارټ واچ څنګه دی او په څه حساب کې دی. دا ټولو ډبو کې سمارټ واچ هم دي، دا ما مخکې نه کولاو کړي دي، صرف تاسو د خولو دپاره طریقه درته مکمل ښیم چې تاسو کله کولاو کړئ ډبي نه به دا داسې کولاو شي. صحیح ده جي، عام څنګه چې او یو لوک یې ډېر مزیدار دی، خو تاسو زما په لاس باندې وګورئ، انشاءالله ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. داسې وګورئ لوک یې څومره مزیدار دی، ډېر مزیدار لوک یې دی. په دې کې تاسو بلډ پریشر هم ولې ما سره رڼا ده او د دې رڼا لږه کمه وي، داسې خو ما ته کلیر ښکاري، خو ویډیو کې لږه تاسو له به مزیدار نه ښکاري. نو لومړنۍ په دې کې ګړۍ ده، په دې کې په دویم نمبر باندې ستا د قدمونو ګنتي راړئ چې څونه قدمونه تا واغشته، او په دریم نمبر په دې کې دا کیلومیټر ښیي، او په څلورم نمبر په دې باندې دا د زړه دړکنې کوم بلډ پریشر دی هغه ورته ښیي. بلډ پریشر طریقه خو ډېره اسانه ده، بیا دې پسې آن آف کولو طریقه ده. دې کې لومړنۍ به تاسو له مونږ د بلډ پریشر وښایو. د بلډ پریشر په دې کې داسې کنیکټ کېږي، دا وګورئ ما په دې سنسر باندې زور کو، د دې بلډ پریشر ما سره کنیکټ شو، خو دا دوباره به سټارټ کوي په دې باندې چې دا سټارټ شي. ښه جي، ما یو ځل کنیکټ شوی، ما دوباره کنیکټ، نو چې داسې کله تاسو له بلډ پریشر وښیي نو دې طریقه په دې سنسر به زور کوي، نو دا واپس خپل هغه ته هوم ته چې راشي دا ټایم به راشي، نو دا به همدغه شان کنیکټ کوئ. دا وایي سټارټ شو، دا بلډ پریشر ما سره کنیکټ شو. اوس تاسو له به دې کې ښکاري چې زما بلډ پریشر څومره دی، او تاسو ته اوس ښکاري په دې کې ستاسو بالکل ستاسو مخامخ ته دا ګړۍ چې په دې کې زما دې ټایم کې وګوره 94-92 ښیي، بالکل صحیح ده. دا به زه واپس څنګه ځم، تاسو له ما مخکې ومښولو، خو بیا هم دوباره ښیم، په دې به سنسر به زور کوي. صحیح ده، سنسر باندې چې زور کوي نو دا به دغه شان هم وکړي، دا به شاته لاړ شي. سوري یار، ما په غلط ځای زور کولو، ما بره زور کولو او دا ښکته و، دا دی. صحیح ده، په دې به تقریبا 7 سیکنډه پورې په دې ګوته کېدي، نو خپل حالات ته راله. او دویم دا کیلومیټر خو تاسو به ګرځئ راګرځئ، او د دې بندولو طریقه چې کومه ده، بندولو طریقه دا ده، آف کولو طریقه دا بیټري آپشن رالو، دا اوس دې ته به یو ځل ټچ ورکړي، بنده شوه. اوس چې کولاوی د دې وګورئ، دا وګورئ دې ده دغه اوچتېږي. په دې دا به چارج ته څنګه لګوئ، دې کې چارج کوم ځای نه کېږي، ولې چې دې کې خو داسې څه دغه نشته دی، نو دا به چارج کېږي څنګه. نو چارج کېدو د دې طریقه دا ده چې دا بلډ چې کوم دی دا به تاسو دواړه ونیسئ داسې، او دا سنسر سیټ نه، دا سنسر سیټ دی، دا دویم سیټ چې کوم دی اوچت، دا به داسې سوري یار، دا به داسې راکاږئ چې دا داسې راکاږئ، دې کې دا ګورځی پاتې شو، او داسې په ګوته باندې ووهئ، دا به داسې کولاو شي. نو د دې طریقه دا ده. دا بیا چارج ته څنګه لګوئ، د دې چارج طریقه دا ده، ما دا په دې پاور بینک نور هم لګولي دي. نو د دې چارجینګ طریقه دا ده، وګورئ دا ما سره پاور بینک دی، تاسو له ښکاري چارجینګ یې داسې کېږي، تاسو له به ښکاري بیټري چارجر علي. په دې کې دا سمارټ واچ ما سره په لاټ کې راغلی وي، ډېر زیات راغلي، خو په دې باندې هر یو شي باندې خو زه پوه شوم چې دا استعمالیږي څنګه. خو د دې ټایم لپاره ما سره خو دا په لاټ کې راغلی، په دې ډبي باندې دا لیکلي هم دی، دا TP2. دې کې ما ملګري ته وویل هغه TP1 چې کوم دی د ایپس نشته، TP2 ایپ شته دی،
خو ما ته خپل لا معلومات نشته کو ایپس دې سره کنیکټ شو دا کم از کم د 1000 روپو غړی ده او دا دې ټیم کې زه سیل کوم صرف 400 روپۍ باندې نو چې چا مرګرو ته د دې پکاري ناغه ما سره رابطه کولی شي ان شاء الله کوما سره نینو زبر ته خیر ډېر درکم نه دکاندارانو دا غشتي دی اخر مرانو سم ډر را روانو کوما را شړم باندې تاسو لپاره ویډیو په جوړه کوم د دې دونه ویډیو کتو د لپاره شکریا د الله